بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة کی څلور حصے وی او څلور بنیادی غټي مسلې په بیانېدلې. اوله حصہ شروع شوی و په هغې کې بیان د الله تعالی د یووالي یا ایها الناس عبدو سره د هغې وضاحت شوی و. او بیا په دې حصہ کې درې سبقونه یا درې بابونه و. اولنی باب د آیت نمبر 21 پورې و، دویم باب د آیت نمبر 39 پورې، او دریم باب هغه د دې حصې د آخره پورې یعنی د آیت نمبر 96 د آخره پورې. او په دې دریم باب کې الله تعالی بنی اسرائیل ته شپږ خطاب او شپږ بیان کول. په هغې کې دویم خطاب چې دی نو هغې کې مونږ روان وو. په هغې کې اول الله تعالی د یهودو د مشرانو پلیتۍ بد عادتونه او د هغو بد صفات ذکر کړل درې. د دې آیت کریمه نه الله تعالی د هغه یهودو خباثتونه او د هغو بد صفتونه ذکر کوي کوم چې د قرآن کریم د نزول په وخت کې یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې موجود و. د هغو یو خباثت به دا ذکر کی چې په هغې کې مختلف فرقې دي، مختلفې ډلې دي. یوه ډله پکې داسې ده چې هغی مولان دي او هغی د خپل کتاب تحریف کوي او د هغې آیتونه بدلوي را بدلوي. دویمه ډله په هغو کې داسې ده چې هغی منافقت کوي، په آیت نمبر 76 کې دا بیانوي. او دریمه ډله د هغو ذکر کوي ومنهم امیون، چې ځینې پکې داسې دي چې په ټکي نه پوهېږي امین دي. او څلورمه ډله د دې نه ذکر کوي وقالوا لن تمسنا النار آیت نمبر 80 کې، چې ځینې پکې داسې هم دي چې هغوی ځان ته صاحبزادګان وایي او وایي چې موږ به د سره چې دی نو دوزخ ته ځو نه، او که چېرته بالفرض لاړ شو نو یو څو ورځې به واپس به چې کوم دی نو راوځو. بیا په دې آیت کریمه کې الله تعالی مؤمنانو له چې دی نو زورنه ورکوي چې د یهودو د بني اسرائیلو نه لا اوس هم تاسو د ایمان تمه لرئ سره د دې نه چې هغوی هغه خپل کتاب روغ نه دی پرېښی نو ستاسو کتاب باندې به څه ایمان راوړي. افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ ان د دې خبرې یؤمنو لکم چې دا یهود به تصدیق وکړي ستاسو د خبرې، یا ان یؤمنو لکم چې دا یهود به ایمان راوړي ستاسو د وینا د وجې نه. دا د سره کېدی نه شي ځکه هغو د خپلو پیغمبرانو د خلو او د هغو د ویناګانو د وجې نه ایمان نه دی راوړی، نو تاسو خو هغو ته چې دی نو هېڅ څه نه ښکارئ. ولې؟ ځکه وقد کان فریق منهم، او حال دا دی کانه چې شته دی فریقون یوه ډله منهم د دی نه یسمعونه چې اوري کلام الله، کلام د الله تعالی، خبرې د الله تعالی. د کلام د الله تعالی نه مراد هغه توراتو چې الله په هغو نازل کړی و چې هغه به یې اورېدلو. ثم یحرفونه، بیا تحریف کوي په هغې کې، اړی هغې لره د خپل مقصد نه. من بعد ما عقلوه، وروستو د دې نه چې پوه شي دی په هغې باندې، ښې په مطلب باندې پوهېږي او بیا هم پکې تحریف کوي. وهم یعلمون، په داسې حال کې چې دی پوهېږي. دا د هغو اولنۍ خباثت او اولنۍ پلیتي شوله چې هغو به د خپل کتاب په باره کې تحریف کو. اوس دا تحریف د عربۍ ټکی دی، د دې پښتو کې وضاحت پکار دی. تحریف ویل کېږي یو آیت بدلول او د هغې معنا بدلول یا د هغې الفاظ بدلول. لکه د یهودو په کتاب کې تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کوم الفاظ به وو هغه الفاظ به دیو چې دی نو بدل کړل او د هغې نه به څه نور قسمه الفاظ چې دی نو جوړ کړل
او بیا هغه زړې نسخې چې کومو کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفتونه موجودو د هغو علامتونه پکې موجودو هغه نسخې دی د ځان سره پټې کړې او چې کومو نسخو کې دی د ځان نه هیر پیر او تبدیلی کړې وه او تغییر او تبدل پکې کړی و هغه چې دی نو په خلکو کې مشهورې کړې او هغو ته یې ویلې چې وګوره زموږ په کتاب کې د دې پیغمبر په باره کې هېڅ هم نشته دی نو دا پیغمبر موږ ځکه نه منو چې د آخري پیغمبر په باره کې خو زموږ په کتاب کې چې دی نو ښایسته وضاحتونه او بیانونه شته دی او دا چې کوم دی نو د ده په باره کې څه نشته دی نو لحاظه دا موږ نه منو دا زموږ آخري پیغمبر په شکل باندې قبول نه دی اوس دیو چې دی نو نبی علیه صلات وسلام پېژندلو لکه تاسو راواړوئ اولنۍ دویمه سپاره نبی علیه صلات وسلام یې ښه پېژندلو 21 نمبر صفحه د دویمې سپارې اولنۍ آیت نمبر دی 146 د دې صورت الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغو ته کتاب یعرفونه آتیناهم الکتاب قرآن کې چې کوم ځای کې ذکر شي مراد به یهودي یا عیسایان یعرفونه پیژني هغوی دا پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني هغوی زامن خپل او یو یهودي نه دام پکې رانقل دي چې هغه ویلي چې زمونږ په خپلو زامنو کې شک کیدی شي چې کیدی شي زمونږ کور والا خپل پټی د بل چا په اوبو اوبه کړی خو د پیغمبر په باره کې چې دی نو زمونږ 100% یقین چې دا پیغمبر دی او نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته رالی په هغه وخت کې خو د هغه پهچان دومره و چې په هغې کې د هغو بلکل ذره شک نه و د دې نه مخکې نبی علیه صلات وسلام چې د 1200 کالو ماشوم په هغه وخت کې د هغو یقین ته دا خبره پرېوتې وه چې د اخرنی پیغمبر دی د ابوطالب سره نبی علیه صلات وسلام شام ته په تجارت باندې روان و د 1200 کالو په عمر کې هلته چې دی نو یو راهب هغه ولیدو او معلومات یې وکړه چې دا څوک دی نو چا ورته وویل چې دا د پلانکي سړي وراړه دی نو هغه راغلی او ابوطالب ته یې وویلې چې تاسو د حضرت اسماعیل علیه صلات وسلام په نسب کې وئ او یهود د آخري پیغمبر په انتظار دی په دې تمه چې دا به د حضرت اسحاق علیه السلام په اولاد کې راځي او هغو دا ماشوم ولیدو نو قتل کوي ده نه او وژني ده نه ځکه چې د هغې دا پېژني نو هغه ماشوم وپېژندلو نو دیو به چې دی نو دغه تحریف کولو او د خپل آیات د خپل کتاب آیتونه به چې کوم دی نو بدلول یو الفاظ بدلول دویم د خپل کتاب به غلط مقصد بیانولو لکه الفاظ به هغه او د هغې مقصد به چې دی نو غلط بیانو اوس تاسو په ذهن کې به دا خبره راځي چې یاره د الله کتاب او د هغې الفاظ بدلول دا خو چې دی نو ډېره لرې خبره نه ده نو د هغې جواب دا دی چې د قرآن کریم په باره کې الله تعالی د حفاظت د دې د الفاظو د حفاظت ذمواري اخیستې ده نو په دې کې چې دی نو څوک الفاظ نشي بدلولی خو یو نسخه د قرآن کریم څوک داسې ولیکي چې په هغې کې الفاظ رد و بدلی نو هغه حافظانو څه به څه کې چې د هغو په زړونو کې چې دی نو قرآن کریم محفوظ دی نو د دې وجې نه د قرآن کریم چې دی نو دا اعلان دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون موږ قرآن رالیږلی دی او موږ یې حفاظت کوو الله وایي موږ یې ونه حفاظت کوو نو الفاظ د قرآن کریم محفوظ او د هغو د کتاب الفاظ چې دی نو هغه محفوظ نه و ولې تاسو شپږمه سپاره راواړوئ او آیت صفحه نمبر 105 او آیت نمبر 44 انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور سورة المائده 105 نمبر صفحه منګه یقینا منګه را لګلو تورات پاغي کې هدایت ورناوا يحكم بها النبيون الذين اسلموا فیصله وکولي پاغي باندې پیغمبرانو الذين هغه پیغمبرانو اسلموا چاغي تابعدار د الله تعالی د چا لپاره په فیصله کوي للذین هادو د پاره دا کسانو چې هغه راګرځېدلو د سخي د عبادت نه والربانیون خدا پرستو خلکو به په فیصله کولې والاحبار علماء به په فیصله کولې ولی بمستحفظو په سبب د دې چې د دې نه حفاظت طلب شوی من کتاب الله د کتاب د الله تعالی نو هغه ته دا ویل شوی چې تاسو به خپل کتاب حفاظت په خپل باندې کوئ خو هغه یو طرف ته چې کوم دینو د عوامو نه هغه ته پیسې ملاوېدلې او بل طرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښکاره صفتونه د هغه په کتاب کې موجودو نو هغه داسې چل وکړو چې عوامو ته
دغه الفاظ هغه بدل کړه. عوامو ته څه پته وه دا خو د قرآن کریم معجزه ده چې هر ماشوم چې دی نو دا یادولی شي. هغو دا کتابونه چې دی نو نشو یادولی په یادو، نو دا یې دې کې تحریف وکړو، الفاظ یې بدل کړه. اوس د دې امت په باره کې آیا څوک په قرآن کریم کې تحریف کولی شي او که نه؟ نو شیخ القرآن غلام الله خان صاحب په خپل تفسیر جواهر القرآن کې لیکلي دي، اردو کې دی، هر یو تنې چې کوم دی نو هغه کتلی شي او پرې پوهېږي. نو هغې کې هغه فرمایي چې په دې زمانه کې د قرآن کریم الفاظو کې څوک تبدیلي نشي کولی، تحریف پکې نشي، خو البته د قرآن کریم په معنا کې چې دی نو خلکو هغه تبدیلۍ کړي دي او د ځان نه د قرآن کریم مقصدونه ویلي. بیا هغو یو څو صورتونه چې دی نو هغه ذکر کړي، یو څو مثالونه ذکر کړي دي چې د هغې نه دا پته لګي چې خلکو د قرآن کریم په معنا کې چې دی نو تحریف کړی دی او هغې د خپل معنا نه اړولی دی او په بله معنا کې استعمال کړی دی. لکه وایي د نن سبا د پیرانو دا خبره ده چې هغې وایي چې قرآن کریم کې چې الله تعالی د عبادت نه د الله نه علاوه د بل چا د عبادت نه منع کړې ده، نو هغه صرف بوتان دي، باقي د دې نه پاتې شو علاوه نور چې کوم پیغمبران دي یا شیخ عبدالقادر جیلانی دی یا نور چې څومره بزرګان دي، نو هغو ته چې موږ یا د هغو قبرونو ته موږ دا سجدې کوو، نو دا خو چې دی نو دې ته الله شرک نه دی ویلی. الله خو شرک هغه سجدو ته ویلی چې هغه بوتانو ته کېږي، حالانکه الله تعالی دا خبره واضحه بیان کړې ده چې عبادت د الله نه علاوه کو هغه انساني کو پیغمبري کو هغه ګټه بوتي، د هر شي عبادت چې کوم دی نو هغه ناروا دی، ناجایز دی. لکه تاسو یو آیات په دې باندې صرف د نمونې په طور باندې چې دې پته ولګي چې دغه تحریف دی چا چې دغه کړی دی. نهمه سپاره تاسو راواړوئ، صفحه نمبر 159 او آیت نمبر دی 194. ان الذين تدعون من دون الله، سورة اعراف 159 صفحه او آیت نمبر دی 194. ان الذين یقینا هغه کسان تدعون چې تاسو راغواړئ من دون الله سوا د الله تعالی نه، چغې ورته ووایئ او رامدد شه ورته ویې وایئ عباد امثالکم، دغه بندګان دي ستاسو په شان ته، فدعوهم نو راوغواړئ تاسو هغوی، فلیستجیبوا لکم زه قبولوالی دې وکړي دی ستاسو دپاره، ستاسو حاجت خو دې پوره کړي ځئ. نو دلته وګوره الله تعالی فرمایي ستاسو په شان ته انسانان دي. نو دا خبره چې پکې چا کړې ده چې یاره دا بوتانو په باره کې دا ویلی شوي دي چې د هغو سجدې مه کوئ، نو دا چې دی نو تحریف شو. نو باقي هم د دې په باره کې ډېر شه چې دی نو تحریفونه شوي دي، خو قرآن کریم کې لفظي تحریف نه دی شوی، الفاظ یې نه دي بدل شوي، باقي په احادیثو کې لفظي تحریف شوی دی. لکه د بخاري شریف یو حدیث دی، په هغې کې راځي چې عیسی علیه السلام به قیامت ته نږدې د اسمان نه راکوشي، ویضع الجزیة، دا د حدیث الفاظ دي، جزیه به چې کوم دی نو هغه پرېږدي، لرې به کړي. نو جزیه څه ته ویلی کېږي؟ جزیه دې ته ویلی کېږي چې یو کافر ته ته دعوت ورکړې، هغه ته وایي چې شابه مسلمان شه، یا مسلمان شه، که مسلمانېږي نه نو جزیه قبوله کړه، ټیکس د باندې لګي، اسلامي حکومت ته به چې دی نو هغه ورکړې، او که هغه نه وي نو درېیم شی چې کوم دی نو توره ده، بس هغې ته تیار شه. نو عیسی علیه السلام به راځي او جزیه او ټیکس به ختموي، مطلب دا چې کافر ته به یا دای چې مسلمان شه، او که نه مسلمانېږي نو بیا توره ده، دا د ټیکس او د جزیې خبره به ختمه شي. نو دې ځای کې چې کوم دی نو قادیاني تحریف کړی دی، هغه وایي عیسی علیه السلام به راځي او هغه به ویضع الحربته، د جیم نه ټکې لرې کړی دی، د ځان یې ټکې لرې کړی دی، او چې کومه یې ته دوه ټکي وو هغې یو پرېښی دی او بل یې چې دی نو لرې کړی دی. ویضع الحربته، او حربه چې کوم دی نو دا نیزو او غشو ته ویلی کېږي، نو مطلب دا دی چې جهاد به منسوخ وي. او دا تاسو به اورېدلي د علماو نه چې قادیاني دا اعلان کړی چې بس نن نه پس چې دی نو جهاد نشته دی او زه پیغمبر یم او دغه جهاد ما منسوخ. دا چې دی نو د حدیثو په الفاظو کې چې کوم دی نو دا لفظي هغه تحریف دی، خو قرآن کریم الله تعالی د لفظي تحریف نه محفوظ کړی دی. ثم یحرفونه، بیا اړی دی لره د خپل مقصد نه، من بعد ما عقلوه، وروستو د دې نه چې پوه شي په هغې باندې، ښې مقصد باندې پوه بیا مو غلط مقصد بیانوي. وهم یعلمون، په داسې حال کې چې دوی پوهېږي، په دې باندې پوهېږي چې دا ګناه ده. دویمه ډله، وإذا لقوا الذین آمنوا، او کله چې میلاو شي دغه کسان چې یهود دي، آمنو د مؤمنانو سره، قالو نو وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی. وإذا خلا، او کله چې لاړ شي بعضهم ځینې د دی الی بعض ځینې نورو ته، قالو نو وایي دی دغه مشران دی ته، اتحدثونهم، آیا تاسو خبروئ
دا مومنان بما پا غرازونو باندې فتح الله علیکم چې کلاو کړي دی الله تعالی په تاسو باندې لیحاجوکم د دې لپاره چې د دلیل ونیسي ستاسو په خلاف باندې به په دغه خبرې سره عند ربکم په دربار د رب ستاسو کې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ په دې دا دویمه ډله و منافقین یهودو کې ځینې خلک داسې وو چې هغو به په هغو کې منافقت و مدینه منوره کې د نبي علیه صلات وسلام ملګرو صحابه کرامو خواته به رال او د هغو خوشامدي به یې کوله هغې به یې خوشحاله کول او دې ته به ویل چې دا ستاسو د پیغمبر چې کومې خبرې دي که نه دا زمونږ په کتاب تورات کې شته دی او د دې علامتونه او د دې صفات زمونږ په کتاب کې هم شته دی نو بیا به چې دی کله واپس لاړ د هغه خپلو یهودو خواله مشرانو خواله نو هغو به ترې تپوس وکړو چېرته تللي وئ نو دی به ورته ویل موږ د مؤمنانو خواته تللي نو معلومات به یې ورکړه څه م ورته وویلې ویل موږ هغو ته دا ویل چې دا ستاسو د پیغمبر کوم علامتونه دي او کومې خبرې دي دا زمونږ په کتاب کې هم شته دی نو هغې به ورته غوسه شو دی ته به یې ویلې چې تاسو دومره قمقلې وئ چې تاسو نن دیو ته دا ووایئ چې ستاسو د پیغمبر صفتونه زمونږ په کتاب په تورات کې شته دی نو سبا د قیامت په ورځ باندې چې الله تعالی تاسو ته ووایي چې د دې پیغمبر صفتونه چې ستاسو په کتاب کې موجود او تاسو به په خپله مؤمنانو ته وایئ چې زمونږ په کتاب کې شته دی نو بیا په ایمان ولې نه راوړلو بیا به دغه مؤمنان سبا د قیامت کې چې دی نو الله تعالی په دربار کې ستاسو په خلاف دا خبره کوي چې ګوره دوی مونږ ته په دنیا کې ویلي چې دا ستاسو پیغمبر چې دی نو دا حق پیغمبر دی او د دې صفتونه زمونږ په کتاب کې هم شته دی نو څله چې دی نو دوی په ځان باندې ګواه کوئ چې قیامت کې بیا ستاسو په خلاف باندې ګواهي وکړي نو الله تعالی په دې کې به د وروستني آیات کې په دې باندې رد وکړو چې دومره قمقل خلک یې وایي دا مشران یې دومره قمقل دي چې تاسو ته ښه پته ده چې الله په هر څه باندې پوهېږي نو سبا له دغه مؤمنان په قیامت کې الله تعالی ته چې دی نو دا ونه وایي چې دی مونږ ته ویلي چې دا ستاسو پیغمبر حق دی نو الله ته خو پته ده الله خو د باندې ګواه دی خو مؤمنان د باندې ګواهان نشي په دې وجې نه آیات معنی ته تاسو بیا وګورئ مطلب باندې صحیح پوه شو واذا لقوا الذین او کله چې ملاو شي دا یهود دا کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو نو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی واذا خلا او کله چې لاړ شي بعضهم ځینې د دی الی بعض ځینې نورو ته قالو نو وایي هغوی اتحدثونهم آیا تاسو خبروئ دا مؤمنان بما په هغه رازونو باندې فتح الله علیکم چې کلاو کړي دی الله تعالی په تاسو باندې ستاسو په کتاب کې ذکر کړي لیحاجوکم د دې لپاره چې دی دلیل ونیسي ستاسو په خلاف باندې به په دغه خبرو ستاسو عند ربکم په دربار د رب ستاسو کې په قیامت کې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ اولا یعلمون دا رد شو په دی باندې آیا دی نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرونه چې دی پټوي وما او په هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي نو اصل به الله تعالی پوهه دی کو تی د مؤمنانو نه پټې کړي او کو ښکاره کړي ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه دا درېیمه ډله ده امین چې دوی به په کتاب باندې بالکل په خپل کتاب باندې پوهېدل اوس آیات کې یو څو معناګانې دي ترجمې کوو بیا هغه معناګانو وضاحت کوو ومنهم او ځینې د دی نه امیون امین دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مګر ارزوګانې د امانیه علما کرام دوه درې معناګانې کوي یوه معنا خو دا شوله الا امانیه مگر ارزوګانې یعنی د په دې یهودو کې یوه ډله داسې ده چې هغوی بالکل امین دي خپل تورات باندې نه پوهېږي بس په زړونو کې او په خپلو ذهنونو کې چې دی نو څه ارزوګانې ساتلې دي چېرې موږ خو د پیغمبرانو اولاد یو کتاب ته پکې څه ضرورت دی بس موږ د هغو اولاد یو او هغوی به چې دی نو ان آباءنا الانبیاء یشفعون لنا زمونږ انبیاء کرام پلاران هغوی به چې دی نو زمونږ سفارش کوي او موږ به چې دی نو جنت ته بوځي دا اوله معنا شوله امانیه په معنا د ارزوګانو باندې دا عامه معنا ده دویمه ومنهم او ځینې د دی نه امیون امین دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مګر تش تلاوت امانیه په معنا د تلاوت باندې راځي لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې یو شاعر شعر ویلی دی تمنا کتاب الله اول لیلة واخره لاقا حمام المقادر چې حضرت عثمان د شپې په اول سر کې تمنا کتاب الله دا ټکې د تمنا هغه د دې نه چې دی نو اخیستلی شوی دی امانیه نو هغه د الله تعالی کتاب د شپې په اول سر کې تلاوت کو او د شپې په آخر سر کې باغیانو چې دی نو په هغه باندې حمله وکړه او هغه به شهید کو هغه قبر ته چې دی نو ورسېدو تقدیر سره هغه خپل تقدیر ته چې کوم دی نو ورسېدو نو په دې معنا باندې مقصد دا شو چې دا
ځینې په دې کې داسې امین دي چې هغې صرف د کتاب په مقصد باندې نه پوهېږي، صرف چې دی نو د هغې تلاوت باندې پوهېږي او هغه تلاوتونه وله کوي خو ځان یې په مقصد باندې نه پوهه کوي. او دا مصیبت نن سبا چې دی نو په مونږ کې عام دی چې قرآن کریم په مقصد باندې چې دی نو مونږ ځان نه پوهه کوو. دا خو شکر دی الحمدلله یو ماحول جوړ شو او ذهن ته چې دی نو دا یوه خبره او یو مطلب چې دی نو دا رالی چېرې الحمدلله قرآن کریم څه مقصد دی او د دین چې کوم دی نو څه خلاصي دي او څه خبرې پکې دي. نو په دې باندې چې مونږ ډېر شکر د الله تعالی وباسو. اول زه او بیا مونږ بیا تاسو ټول چې داسې یو دغه موقع راله چې مونږ پکې د الله تعالی کتاب اورو، اګر چې لږ یې خو ده زمونږ پې پوره چې دی نو د هفتې کار کېږي او پوره ایمان پې چې دی نو چارج کېږي. نو دا لوی چې دی نو هغه کوتاهي ده چې الله تعالی قرآن کریم رالیږلی دی د دې دپاره چې د هغې په مطلب کې خلک سوچ وکړي. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته لیدبروا، د دې دپاره رالیږلی چې د دې په آیتونو کې خلک سوچ او فکر وکړي. نو سوچ او فکر به هغه سړی کوي چې په ترجمه باندې سړی پوهېږي. چې یو سړی د قرآن کریم په ترجمه نه پوهېږي نو سوچ خو هغه ترجمې پسې وروسته خبر دغه دی عمل دی. ځکه د یو کس په خبره ته پوه شي نو بیا پرې وروسته سوچ وکړي دې کس څه وویلې. نو قرآن کریم په معنا باندې چې نه پوهېږو نو بیا به چې دی نو دا سوچ به پکې څنګه وکړو. حالانکې الله تعالی فرمایي دا خو ما امینو ته رالیږلی بعث فی الامیین رسولا منهم. نو دا دویمه معنا دا شوله چې دیو به ځینې پکې امینو قرآن په خپل کتاب باندې به بالکل نه پوهېدل الا امانیه مګر تش تلاوت. ومنهم او ځینې د دینا امیون امین دي لا یعلمون الکتابه نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مګر تش تلاوت. وانهم او نه دي دی الا یظنون مګر اټکل کوونکي دي ګمان کوونکي دي. فویل للذین پس هلاکت دی دپاره دا کسانو یکتبون الکتاب بایدیهم دا الله تعالی چې دی نو زورنه ورکوي هغه اولې ډلې ته چې هغو به په خپل کتاب کې تحریف کو او الفاظ به ورله بدلول په خپلو لاسونو به نور الفاظ پکې لیکل او بیا به ویل دا د الله تعالی د طرف نه دي. فویل پس هلاکت دی للذین دپاره دا کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې. د دیو دپاره دی ویلي. امام ترمذي صاحب یو حدیث راوړی دی هغه فرمایي الویل واد فی جهنم، ویل چې کوم دی نو دا په جهنم کې یوه کنده ده او باقي جهنم د دې نه چې دی نو په ورځې کې او یا پیرې د دې نه چې کوم دی نو پناه غواړي جهنم ته پناه غواړي دومره سخته چې دی نو هغه کنده ده. نو د دې کسانو دپاره چې د الله تعالی په کتاب کې تحریف کوي د دې دپاره دغه کنده ده د ویل ده. ثم یقولون بیا وایي دی کتاب ولیکي بیا وایي دی هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی. ښه مقصد یې په دې کې څه دی چې دا یې لیکي د ځان نه او بیا چې نسبت الله تعالی ته کوي. لیشترو د دې لپاره چې واخلي به په دې سره ثمنا قلیلا دنیا لګا د دنیا دپاره چې کوم دی نو دی پکې دغه تحریف کوي. نو د دې وجې نه احادیثو مبارکو کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. څوک چې په ما باندې دروغ وتړي هغه د ځان دپاره داسې شوله لکه چې ځان دپاره په جهنم کې سیټ تیار کړي. نو نبی علیه صلات وسلام په باره کې او د هغه د احادیثو مبارکو په باره کې احتیاط پکار دی. بس ځینې خلک داسې چې هغه بالکل احتیاط نه کوي یوه خبره یې اورېدلي دا ورته پته نه وي چېرې دا حدیث دی او که څه دی بس حدیث مبارک دی او حدیث مبارک دی. نه پوره خبره چې دی نو هغه تحقیق کول پکار دي او تحقیق ته خبره ورسولی شي او بیا د هغې نه پس سړی و چېرې دا بالکل حدیث دی یا د مستند عالم نه چا اورېدلي چې هغوی دا حدیث کې راغلی او د حدیث الفاظ یې ویلي خو بیا دته د حدیث الفاظ نه یاد نو بیا هم چې دی نو په پښتو کې د هغې مقصد بیانولی شي خو هره خبره هغه حدیث نه وي. ځینې خبرې داسې چې هغه د نیکانو خلکو چې دی نو د خولې خبرې نو هغه هم چې دی نو د هغې په باره کې دا وایي چې د حدیث مبارک دی دا هم زیاتی دی. ولې ځکه موږ ته به استادانو په سبقونو کې ویل چې کله به موږ یو کتاب کتلو او په هغې کې به احادیث وو نو بیا به هم سار له هغه استاز ته اورولو نو چې کوم ځای کې به د زور زیر غلطي زموږ نه راتلله نو استادانو به ویل چې ګوره ستاسو نه په زور زیر کې غلطي راځي او تاسو د پیغمبر چې کوم د خولې نه راوتلي الفاظ دي هغې کې تاسو هغه زور ویلی تاسو زیر ویوئ هغه پیش ویلی او تاسو چې دی نو زور ویوئ مثال په طور باندې نو دا هم د پیغمبر په پیغمبر باندې هغه الفاظ او هغه زور زیر ورته پل دي چې هغه نه دي ویلي نو دا هم په دې وعید کې راځي. نو هغو به موږ ته د تنبیه په طور باندې دا ویل چې دې کې تاسو محنت کوئ کوشش کوئ چې د حدیثو هغه الفاظ هم چې نو غلط ونه ویوئ. نو بیا دا خبره چې د پردۍ خبرې هغه په پیغمبر باندې موږ وتکو نو دا خو ډېره چې نو خطرناکه ده.
فویل للذین فویل لهم پس هلاکت دی د دیو د پاره مما دا وسنه د وجه دا وسنه کتبت ایدیهم چې لیکلي دي لاسونو د دی وویل لهم او هلاکت دی د دیو د پاره مما دا وسنه یکسبون چې دی کوي دی ګټي کم څه چې دی ګټي د دې کتاب د لیکلو په شکل کې ثمن او قلیله دنیا نو دا غیر د وجه نه دی دیول چې نو هلاکت دي درې ځله ویل علماء کرام فرمایي اصل کې زمانه درې دي یو د دنیا زمانه ده یو به د برزخ ژوند دی د آخرت او د دنیا په منځ کې چې کوم دی کو په دې کې یو کس مړ شي او بدن یې خښ کړی شي نو دغه قبر چې کوم دی نو دغه مقام شو او چې څوک پکې خښ نه کړی شي نو دا ټوله زمانه د قیامت پورې دا دغه چې کوم دی نو برزخ دی کو بدن دغه په ارض کې کو سوځېدلی کو درندګانو خوړلی کو په اوبو کې تللی نو دغه چې کوم دی نو دغه مقام شو نو یو هلاکت په دنیا کې دی ولا او یو هلاکت ولا په برزخ کې دی او یو هلاکت چې دی نو هغه ولا په آخرت کې دی وقالوا اوایدی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده درې څلورمه ډله په دې کې هغه وه چې دیو به ویلې چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو اول خو به موږ چې دی نو هغه جهنم ته ځونه بالفرض کو چېرته موږ جهنم ته لاړو نو بس یو څو ورځې چې دی نو هغه به موږ ته اور را رسېږي بیا به الله تعالی موږ د جهنم نه راوباسي دا څو ورځې دا څو وې ایاما معدوده علماء کرام په دې کې چې کوم دی نو مختلف اقوال ذکر کوي یو قول پکې دا دی چې اووه ورځې به موږ په جهنم کې او بیا به ترې راوځو او ځکه چې د دنیا ټول عمر چې دی نو هغه 2000 کاله دی او د هر 1000 کالو په مقابله کې به موږ چې دی نو یوه شپه هغه به موږ یوه ورځ به چې دی نو موږ په جهنم کې سوځېږو نو ټوټل 2 ورځې شو ځینې علماء کرام فرمایي چې دوی به ویلې موږ به 40 ورځې چې کوم دی نو هغه په جهنم کې به هر حال الله تعالی خبر دی خو دیو د ځان دپاره د جهنم همیشوالی چې دی نو نه منلو نو الله تعالی فرمایي چې نه چونکې تاسو په خپل پیغمبر خو ایمان وو خو آخري پیغمبر حضرت عیسی او دغرنګې آخري پیغمبر نبی علیه صلات وسلام باندې ستاسو ایمان نه و نو تاسو کافرې وئ نو تاسو به چې نو همیشه دپاره په جهنم کې وئ وقالوا ووایي لن تمسنا النار هېڅ چرې به راونه رسېږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مګر ورځې د شمار قل ویو پیغمبره اتخذتم عند الله آیا نیولې ده تاسو د الله تعالی سره عهدا لوز ولن یخلف الله پس هېڅ چرې به خلاف ورزي ونه کړي الله تعالی عهده د لوز خپل یعنی آیا تاسو د الله تعالی سره دا لیکل کړي دي چې موږ به یو څو ورځې چې کوم دی نو جهنم ته بوځې او بیا هم ترې راوباسي نو دغه خبره کو چېرته وي نو بیا خو الله تعالی د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي خو داسې خو ده نه ام تقولون بل تقولون بلکې ویوئ تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ بلا من کسب سیئه دي ویلې موږ چې دی نو د پیغمبرانو اولاد یو نو موږ به یو څو ورځې چې دی نو په جهنم کې بیا به ترې راوځو نو او زموږ پیغمبران به چې دی نو موږ دپاره سفارش کوي دوی ته به چا ویل تاسو ګناه ولې کوئ دوی ویل ځکه چې موږ ګناه کوو زموږ چې دی نو پیران شته دی زموږ مشران شته دی او هغې به چې دی نو موږ خلاصوي او دا چې کوم نیکان دي او دا په دنیا کې چې ځان چې کوم دی نو موږ ته راښایي چېرې موږ خو لمونځونه کوو دا کوو هغه کوو دا به چې دی نو په قیامت کې ولاړ او د دوی به څه پیر میر نه او دوی به چې کوم دی نو دغه شانته پاتې شي شیخ القرآن غلام الله خان صاحب فرمایي چې د نن سبا زمانې د خلکو چې دی نو دغه شانته کې پیراني او هغو د ځان دپاره چې نیولي او وایي چېرې زمونږ پیر چې دی نو شته دی او دا هغو به دا ویل پیر پاکین ته دوړاکین چې پیر دې پاکین نو بس بیا دې اس غلوه او بیا چې کوم دی نو پروا دې نشته دی او دا خبره چې دی نو د هغو بلکل په ځای باندې ده نن سبا په دې سوزکو باندې دغې لیکلي د باباګانو نومونه لیکلي بابا فضل شاه کلیامي چا به څه لیکلي او چا به څه لیکلي دا د دې هغه نظریه ده چې دا پیران چې کوم دی نو دا به موږ خلاصوي نو الله تعالی قانون ذکر کوي چې نه کو پلار د پیغمبري نو نشه خلاصېدلی چې په خپله باندې صحیح نه بلا قانون ذکر کوي بلا چې راځي د دې دپاره چې مخکې کومه خبره وه هغه غلطه ده هغه خبره غلطه ده او دا وروستنی چې دی نو هغه قانون دی بلا ولې نه قانون دا دی من کسبه چا چې وکړله سیئتا ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کو د لره خطیئته ګناه ده فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار اور واله دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه په هر دور کې یوه ډله تېره شوي او قرآن کریم د یو آیات نه هغو ځان دپاره چې کوم دی نو یو دلیل نیولی د یو خپلې غلطې عقیدې دپاره د دې آیات نه مې یوې غلطې ډلې د ځان دپاره د غلطې عقیدې دپاره چې دی نو
یو دلیل نیولی دی. هغه ډله څوک ده هغې ته معتزله ویل کېږي او د هغو عقیده دا ده چې کوم یو کس ګناه وکړي نو په دې ګناه باندې هغه د ایمان نه چې دی نو وځي او هغه کافر کېږي. او دلیل کې هغو دا آیات پیش کړی وی. الله فرمایي من کسب سیئتا، چا چې ګناه وکړله و احاطت به خطیته او ګناه راګیر کړو نو فاولئک اصحاب النار، دا د اور واله دي او هم فیها خالدون، دی به په اور کې همیشه وي. اوس مسلمان خو په اور کې همیشه نه، خو چې دا همیشه شو نو دا ځکه چې د ګناه کړې وه او په ګناه باندې دا د ایمان نه وتلی دی، کافر شوی دی. نو چې کافر شو ځکه چې کوم دی نو هغه په اور کې به همیشه وي. علما کرام د هغې جواب ذکر کوي. فرمایي من کسب سیئتا، د آیات د الفاظو ته چې ساده سړی سوچ وکړي غور وکړي نو پته ورته لګي چې د دې نه مراد مسلمان نه دی مراد، بلکې د دې نه مراد کافر دی. هغه څنګه ګوره د آیات معنی ته. بلا ولې نه قانون دا دی من کسبه، چا چې وکړله سیئتا ګناه و احاطت به خطیئته او راګیر کړو د لره خطیئته ګناه د ده. دې ټکي ته ګورې د هغه ګناه هغه راګیر کړو، هر طرف نه ګناه وه. اوس چې یو کس مسلماني او په زړه کې عقیده چې کوم دی نو هغه د ایمان او د توحید وي، نو که هغه ډېر هم ګناهونه وکړي خو ګناه یې نشي راګیرولی. ولې؟ ځکه چې ګناه هر طرف ته لاړه شي خو په زړه کې چې کوم دی نو عقیده د ایمان هغه مضبوطی او ایمان یې برابري، نو ګناه هغه باندې احاطه نشي کولی. خو چې په چا باندې احاطه وکړه دا هغه کس دی چې د هغه په زړه کې ایمان د سره شته نه، نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ګناه راګیر کړو نو هغه کې د ایمان ذره برابر هغه عقیده برابره چې دی نو پاتې نه شوله، نو هغه کافر شو. او شیخ غلام الله خان صاحب اسانه خبره کوي، وایي د الله قانون دا دی چې الله غټه خبره ذکر کوي. په ګناهونو کې غټه خبره او غټه ګناه چې دی نو هغه کفر دی. نو الله تعالی فرمایي بلا ولنه من کسب، قانون دا دی چې وکړو سیئتا شرک و احاطت او راګیر کو به د لره خطیئته ګناه د ده فاولئک پس دا کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه. نو شرک یې وکړو نو شرک چې کوم دی نو هغه الله تعالی فرمایي ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، چا چې شرک وکړو نو په هغه باندې مې جنت حرام کړی. والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی و عملو الصالحات او عملونه یې کړي دي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک دغه کسان اصحاب الجنة، دی به جنت والا هم فیها خالدون، دی به فیها په دغه جنت کې خالدون همیشه. مخکنی خطاب چې الله تعالی ختمونو په هغې کې هم دا ویلي ان الذین آمنوا والذین هادوا، چې خبره چې دی نو تش په خبرو باندې نجات چې دی نو تش په خبرو باندې نه دی، بلکې ایمان به راوړي او په آخرت باندې په الله تعالی باندې عمل به برابر کړي. دلته هم الله تعالی وفرمایل چې نجات دا کسانو دپاره دی چې ایمان یې راوړی او عمل یې برابر و، دی د جنت والی. افتطمعون، آیا تاسو تمه لرئ ان د دې خبرې یؤمنو لکم چې دا یهود به تصدیق وکړي ستاسو، وقد کان او حال دا دی چې شته فریق منهم یوه ډله د دی نه یسمعون چې اوري کلام الله خبرې د الله تعالی ثم یحرفونه بیا تحریف کوي په هغې کې بدلوي هغې لره د خپلو مقصدونو نه من بعد ما عقلوه وروستو د دې نه چې پوه شي په هغې باندې وهم یعلمون په داسې حال کې چې هغې پوهېږي. واذا لقوا الذین، او یاد کا هغه وخت واذا لقوا الذین، او کله چې ملاو شي دا یهود هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی. واذا خلا، او کله چې لاړ شي بعضهم ځنې د دی الی بعض ځنو نورو ته قالو نو وایي دی اتحدثونهم، آیا تاسو خبروي دا مؤمنان بما په رازونو باندې فتح الله چې ولاو کړي د الله تعالی علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم د دې لپاره چې دی دلیل ونیسي ستاسو په خلاف باندې به په دغه خبرو عند ربکم په دربار د رب ستاسو کې. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ اولا یعلمون، آیا دی نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرون چې دی پټوي وما په هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي. ومنهم، او ځنې د دی نه امیون امین دي لا یعلمون الکتابه، نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مګر تش تلاوت. وانهم، او نه دي دی الا یظنون مګر ګمان کوونکي. فویل، پس هلاکت دی للذین دپاره دغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب لره بایدیهم په لاسونو خپلو باندې ثم یقولون، او بیا وایي هذا من عند الله، دا د طرفه د الله تعالی نه دی. لیشترو، د دې لپاره چې واخلي به په دې باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه. فویل، پس هلاکت دی لهم د دې دپاره مما د وجې د هغه څه نه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم لاسونو د دی. وویل، او هلاکت دی لهم د دې دپاره مما د وجې د هغه څه نه یکسبون چې دی ګټي. وقالو، او وایي دی لن تمسنا النارو، هېڅ چرې به راونه رسېږي موږ ته اور الا ایاما
مگر ورځې معدودة شمار کړی شوې. قلو یا پیغمبره اتخذتم آیا نیولې د تاسو عند الله د الله تعالی سره عهدا څه وعده څه لوز فلن يخلف الله پس هیڅ چېرې خلاف ورزي به ونه کړي الله تعالی عهده د وعدې خپلې. ام تقولون بلکې وی تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ. بلا ولن قانون دا دی من کسب چا چې وکړله سیئة ګناه یا شرک واحاطت او راګیر کو به هغه لره خطیئته ګناه ده فاولئک پس دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم دی به فيها په دغه اور کې خالدون همیشه. والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې اولئک دغه کسان اصحاب الجنة جنت والدي هم دی به فيها په دغه جنت کې خالدون همیشه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا